عبد باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها دا یو مسله ده ښځه دې ده اوس ته چا مړ کړلې او دیت دې واخیسته وارثانو نو دې ښځې له به په دې دیت کې حصه ورکوي که نه دا دیت به د دې نورو وارثانو وي او د دې ښځې به نه وي حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة خدا موږ مخکې ویلو چې دیت د عاقلو باندې چې علما وایي او حدیث کې راځي او دا حدیث هم د هغې باندې دلالت کوي دا کم قتل کې خطا کې دیت په قتل خطا کې په عاقلو دی ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا دا به عمر رضی الله عنه داسې فیصله وکړه تر دې پورې اخبره الضحاک بن سفیان ضحاک بن سفیان دا د عمالو د نبی علیه السلام نو او دا صحابي دی مشهور هغه ورته ویله کلابي قبیلې نو کلاب قبیلې نه بنو کلاب ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لیکلي كتب إليه أن ورث امرأة أشيما چې میراث ورکه ښځې د اشیم زبابي من دیت زوجها د دیت د خپل خاوند نو ما ته رسول الله داسې لیکلي چې ښځې له دغه ورکه دیت کې حصه ورکه دلته نور خو نشته د ابو داود په روایت کې داسې راځي فرجع عمر د خپل قول نه رجوع وکړه نو معلومیږي دا چې دیت د خاوند کې به د ښځې حصه باب ما جاء في القصاص